ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ابراهیم علیہ السلام عبادت کوي د الله او یریږي د الله نه ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افکا تاسو عبادت کوئی بغیر دا اللہ نا درگاہونو وتخلقون افکا او جوڑوئی تاسو دروغو وتخلقون افکا او جوڑوئی تاسو دروغو ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه عبادت کوي الله واشکروا له الیه ترجعون او دی الله تبا تاسو واپس کړئ شئ دارنګه سورہ مریم 2 آیات ابراہیم علیہ السلام وی یا بدل لما تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا لا رولی عبادت کے دا چاچان اولیو نوینی نفاد ارگولشی تالا زرابر ولی عبادت کے دارنگی سورة الانبیاء 250 آیات اس قال علی ابی وقومی ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون کلا چوی پلارو قوم تا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون سرجا جوسی ده بندگانو آیا چه تاسو ده باندی من جوران یهی پلار ده ہوئے ده پلار نومی تاروخو او لقب ازارو تاروخ داغه اصل نمو او لقب آزارو پا لقب باندې مشهورو قرآن یغا لقب ذکر کر چه باغی مشهورو لگه او سره پا یو نم مشهوری ناغا نم ذکر کر نمی فضل محمدی خلق و تا توره ہوئی نو توره پیجنی فضل محمد نه پیجنی زکر چه اگا کم نم بانده مشهوری نو اگا پی جنده شی نو ده پا آزار بانده مشهورو نو ده وجنا اس قال علی ابیه و قومیه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون سدیرا جسد بندگانو چتا سوئی ده بانده من جورانا ذکر ده ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ داغه د پلانو متعارف د نیکنو مې ناحور د ور نیکنو مې ساروغ او بیا داغه نه مخکې نیکو ارغو داغه نه مخکې فالح داغه نه مخکې عابر داغه نه مخکې شالح او داغه نه مخکې عام چې عرب باندې مشهور داغه نه مخکې قحطان او داغه نه مخکې عابر داغه نه مخکې شالح او بیا شالح او طول جهان دا دوار زامنو د ارفخشد چې وو دا د سام زیو او سام د حضرت نوح علیہ السلام زیو نو دا دا غی نصابو را روانو آزار باندې غم شعورو ابراہیم علیہ السلام ورطوئی قالا فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم داغا چا عبادت کوئی جنم فائدہ در کولی شیئن نقصان ابراہیم علیہ السلام گانو سورتونو کی داغا واقعہ ذکر کر سورہ زخرف کے شپگشتم آیات کے اس قال علی ابیه و قومی اننی براء مما تعبدون زبیزار ما داغنا چه تاسو عبادت کوئی الا الذي فطرني فانه سيهدين ابراہیم علیہ السلام لار توئی ولد بلچا عبادت کے دارنگی حضرت شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء